میړو یو ښځه وه یو میړو یوه ښځه وه دوی طالبانو یو چا یو کتاب جوړ کړی نو چې مجلس کې به کېناسته ویلې به یاره د سرو زرو کتاب یې جوړ کړی او دومره ښه کتاب ده چې تر ده نه ښه کتاب نشته هر مجلس کې به چې کېناستل فی کل ولا نادیا الا اثنا علیه هر مجلس کې به چې کېناستل دې کتاب یې صفت بله ورځ ته دغه عالم چې دا کتاب یې لیکلی و دا دې هغه ته راغی دغه وطن دوی دواړو لیدلی نه و مخامخ د مصنف د مؤلف د دې کتاب دی لیکلي میړه نه و بیا دی رامېلمه کړ دومره ورته خوشحاله دي چې ته به ورته حیرانه سي نو داسې ورته خوشحاله دي ښه مېلمستیا یې تیاره کړه د سړي صفت روان ده چې داسې ښه کتاب یې جوړ کړ د ښځو میړه چې باندې ووتل نو د دې مؤلف کتاب دلته به دې کوټه کې چې را واخیستل د کتاب یوه پاڼه هم نه ده اړول سوې کتاب چې هغه پلاستیک و پوښ کې هماسې بنده بند نو کله چې دې تېر تله د عالم نو یوه قیچي واخیستله دا قیچي هغه ته ورکړه دې سړي ته وي دا قیچي د سره واخلي او په دې قیچي خو پېژنې غچي مقراض عربي کې ورته مقراض دا یې ورکړله وي دا د سره واخلي او ورته ویلې دي وي تاسې چې د ما کوم تعریف کو حمد مو ویلې کان علی جهالة عمیاء ړانده جاهلان وایي د ما صفاتو مدحه مو کوله د قیچي واخلي کتاب پې خلاص کړي دې وګوري دې ما ته نو د هغوی د خوشحالي په غم بدل شي چې موږ دا څومره صفات کوو څومره صفات مو کوو ته موږ ته ایله وایي تاسې دما د صفات مو چې کړی ده د علی جهالة عمیاء نو د قیچي واخلي داسې یې واغستې هغه چې ترې لاړې دوی غمجن